بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب جنن ما رب شرح لي صدري. پرون سبق کې موږ شروع کړی و الکلام علی الانشاء. ناول موږ د انشاء تعریف کړو. انشاء تعریف سره پښتو کې څنګه دی چې دا غي وایو کې د رښتونه دروځنو نه نسبت نه کیږي د رښتون کې دروځن ورته نه ویل کیږي او د دې انشاء څو قسمونه دي دوا کم دي طلبي او غیر طلبي. انشاء طلبي څه ته وایي؟ ما يستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب. معنی سره چې داسې مطلوب تقاضا کوي دا آسان خبره ده د داسې مطلوب تقاضا کوي چې دا طلب په وخت کې هغه حاصلو نه وي. بیا دا طلب او غیر طلبي څه مطلب ده چې هغه د دې مطلوب تقاضا نه کوي چې دا شي نه کنه مطلب دا وایي چې تقاضا مقاضا پکې نه وي ویلي معنی او دا طلبي څه سم مثال ندي. طلبي په څو قسمه ده پنځه کم ده امر نہیں استفهام تمنی او دا او غیر طلبی چې هغه لکه افعال مدحوزم دي افعال مقاربه دي عقود دي دا رجیدا ورده خاطی. بیا موږ ویلو چې امر نه امر یو حقيقي معنی ده یو مجازي معنی ده. دا امر یو حقيقي معنی ده یو سمن نه حقيقي معنی دي ته ویل کېږي چې بس امر چې بکم ته استعمال شنو عام طور باندې بدی معنی باندې او دا امر حقيقي معنی سره طلب الفعل على سبيل الاستعلاء. یعنی موږ ویلو چې دې مطلب سره چې متکلم مخاطب ته د خبره حکم وکي دا نه کار کول طلب کی او دې خپل ځان باندې سګړي اوچت غړي د خپل ځان باندې اوچت غړي على سبيل الاستعلاء ماده چې ځان اوچت غړي په دې مخاطب باندې. او د امر چې راځي نو عام طور باندې په سلور اوزانو باندې راځي. یو امر حاضر دی دویم مضارع مجزوم یعنی هغه مضارع مجزوم چې په شروع کې به کلام امر راغلی دا امر غائب څخه شولې دا امر حاضر مجهول څخه شولې غائب معلوم ہے کو مجهول. او دریم نمبر اسم فعل هغه اسم فعل چې په معنا امر حاضر او څلورم نمبر چې مصدر وي هغه مقابله فعل پرې باندې پوښو وای کنه دې دې پورې چا مستي سوق نه پونه ماته وای چې صبح پوګم پرې باندې پوهه حاجی مخکې دا خبره کوي کنه ما ته فکر ده چې امر کله کله د قرائن د وجنه چې کله قرائن موجود دي او سیاق سبق موجود دي کنه نو خپل اصلي معنی پرې دي او نوري معنی اختیاري او خپل اصلي معنی پرې خودل بل معنی اختیارول د مجازي معنی وای. ان د کم لفظ د پاره چې کم ټکه وځ شوی د کم معنی د پاره چې کم لفظ وځ شوی پای کې استعمال شوی د حقيقي معنی وای او د کم د پاره وځ شوی دایره لپاره استعمال نشي بلکې د بل سره لپاره استعمال شي نه د مجازي معنی وای. دا تاسو په اصول فقه کې وبدي کې ویل دي کنه لکه منظره یو د منظري هغه شکل کم چې لکه سلور خپي وي او د سي دی نه هغه د منظره ویل اسد ویل هغه ته حقیقت ته او بهادر زړی دا منظره ویل اصلي مجاز ده. نو دغه شانتي د امر هم حقيقي معنی نه او یو مجازي معنی نه. نو حقيقي معنی خو دا غره چې طلب الفعل على سبيل او کله دا د امر دا خپل اصلي معنی چې انده پر خودري بل معنی اختیار کړي خدا بل معنی چې اختیاري نو یو پرې کې بقراین چې انده موجود وي دا به موږ ته بدلېږي چې لکه امر خپل معنی پر خودل چې بری خبره باندې بقرینه موجوده وي یعنی موږ ته بس د څه پته بلېږي چې راغلی موږ وایو چې لکه امر په خپل معنی باندې نه دې خبره باندې پوښوي. نو سیاق سبق ته وګورو سیاق سبق یعنی مخ روسو ته وګورو او د دې سره موږ قرائنو ته وګورو نو الدغه به امر خپل حقيقي معنی پریدي او مجازي معنی به اختیار دي. د امر دلته ټوټل د امر چې نه شپږ اسماني دي امر خپل دغه معنی چې کنه مجازي معنی سوري شپږ دي دلته په دې کتاب کې دوله ذکر کړی او شپږ چې ټولي په کوم ځای ذکر کړی دي دا وسکل نور الانوار وایي کنه نور الانوار کوم ځای تاسو وایي حروف نو اول یې سکے کتاب الله تعریف ختم کړه ده انو کوم ځای شروع کړه ها د بسګه
نه خاص شروع کړه خاص تعریف هغه خاص تعریف وکړه خیر سره کنه بیا د خاص په دوه حکمونه دي دا خاص په دوه حکمونو باندې او تفریعات دي او تفریعات په منځ کې دوه سوالات جوابات دي او داغه نه بعد بیا امر ده نو الله کې وتاوس د امر معنی وای چې د امر کوم صحیح معنی بیا د امر نه بعد نه پای کې بیا تاسو وای چې امر چې نه د امر سم موجب ده د امر موجب سره نو بدی کې دا اختلاف ده دا اصولین اختلاف ده هم مسلک لري چې امر موجب چې دا وجوب ده سو پور چې قرینه نه موجوده نو په امر په وجوب باندې عمل کوم او دا نور علماء کرام دي نه او چې بدی کې توقف کوم دغه چې امر ډیر شمانی دي دا امر ډیر شمانی دي دغه ټکی دلانه ویلاندې پاشي کې سو شپارس معنی لیکلي ان شاء الله تاسو بدن له وګورئ نه هغه امر معنی دي نو دلته کې امر چې کوم معنی دي مجازي معنی نو ټوټل شپارس دي دلته کې هغه نه 12 ذکر شوی دي پوه شو به معنی نمبر 1 دا امر راځي په معنا دعا باندې سمانه د دعا دی کتاب ته سره ګورئ کنه جو مخه وو کمزې کی تفصیلات کو بخا وقد تخرج صيغ الامر عن معناها الاصلي الى معان اخرى کله کله اوزي دا امر سره د خپل اصلي معنا نه اصلي معنا د دې سره طلب الفعل على سبيل الاستعلاء نو کله کله د دې امر د خپل حقيقي معنا پدې کې دا امر نه وي مستعمل یعنی صيغه خو د امر راغلي وي او طلب الفعل على سبيل الاستعلاء دي مراد نه وي بلکې نوري معنی دي مراد وي نو دلته ما ویل چې نوري معنی سوچ کړنی 12 او ټوټل سوري اشپارس وخت کم نه ملوي نه نو پاشیه کې تفهم من سياق الكلام اذا فهميږي د سياق الكلام نه شته نه نو لانورو راګه دماله وقرائن الاحوال يعني دا نوري معنی چې موږ ته په دغه کې انده بل سیاق کلام نه بلکې سیاق کلام معنا یې د مخ رستو او د قرائن د احوال یعنی چې احوال په دې معنی تقاضا کوي چې دنه دا معنی مراد ده قد دعاء لګلاول نه معنی سره دعا لګل ګورې اوزعني ان اشكر نعمتك نو دلته کې څنګه اوزع څنګه امر ده اوزع معنی توفیق راکا ودل لګي دا طلب الفعل على سبيل الاستعلاء نه دعا څه ته ویلږي دا طلب الفعل على سبيل التضرع والخضوع دعا څه ته وي طلب الفعل على سبيل التضرع یعنی پدې کې دا مخاطب مخاطب لره اوچت غني او دا متکلم چې د مخاطب نه سوال کوي نه دا عاجزي کوي د وجه د عاجزۍ نه کوي عاجزۍ او د خشوع نه دے یا الله مالا موټر راکې یا الله مالا ډیر روپۍ راکې یا الله ما وبخې نه دا ته الله پاک باندې حکم کې نه حکم موږ نه کوو صيغه د امر ده خودل لګي دا راځي د پاره د دعا او دعا څه دی لګي طلب الفعل على سبيل التضرع والخضوع طلب الفعل على سبيل التضرع والخضوع هغه پوه شو به معنی ها نو دل لګي دعا کې اگر چې لګ ربي اوزعني اوزع یا الله مالا ته توفیق راکې ان اشکر نعمتک ان اشکر چې شکر واسم ستاره نعمتونه یعنی ستاره نعمتونو له شکرې مالا توفیق راکې نو دل لګي دا امر خپل حقيقي معنی نه ده مستعمله ځکه چې دا امر حقيقي معنی سره او دل لګي دا دغه چې نه ده متکلم په مخاطب باندې اوچت نه نه متکلم په مخاطب باندې اوچت مل کمزور دی خپل عاجزي پېښ کوي او دعا څه ته ویلېږي طلب الفعل ها او التماس دویم نمبر دی د امر په خپل معنی په خو التماس ده التماس ته ویلېږي طلب الفعل على سبيل التسويه تسويه برابرواله تسويه سری برابرواله مطلب دا یو کس تاسو سره دغه دی هم عمر دی سره همزول دی او هغه ته حکم کې چیرې مال کتاب راکا اعطني الكتابه نو اعطني الكتاب تاغه ته نو دا تاسو یو شان دی برابر دی پیګه مې معنی امر نه امر ځکه نه لچې په امر کې متکلم اوچت وي په سبانه مخاطب باندې او په دعا کې متکلم دې دا کمزور وي په سبانه په مخاطب باندې او په التماس کې دوه سوي برابر درخواست وته موږ درخواست کا قول کلمه یساوی کا لکه قول استاد هغه تر پر چې کوم ستاره برابر دی ته اعطني الكتابه مال سره کا کتاب راکا نمبر 3 تمنی ویل کېږي د یو څه ارزو کول د یو څه ارزو او تمنی کول
د یو څه ارزو او تمنا کول او په تمنی کې دا خبر ضروری ده چې تمنی نه کم څه چې ته تمنی کې اند هغه راتل ضروری نه دي یعنی تاسو په اولاګه په تمنی او په ترجی کې فرق ولو چې ترجی چې نه ده په ممکن کار لپاره کېږي او تمنی چې نه ده په ممکن او ممکنات نه ممکن دواړو کېږي پوه شئ نو دلته کې مثال ذکر کړل دی الا ايها الليل الطويل الانجلي بصبح وما الاصباح من كاب امثلي الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما الاصباح من كاب امثلي دا وای ايش پی دلته ګوره دلته کې دا عاشق دړای دا کنه نو دې ته ډیر زیات لګه د شپې غمجن دي او ډیر زیات لګه شپونه شپه زکه چې دا چا په یاد کې د خوب نه ورځي نو دې د شپې دا دغه دې نه کنه تورواله ا د شپې دې تیرې د ساړو کړه دغه چې الله کې پته باندې غم ده او پزلې ساړو بينا او سار کېږي نو دې وای الا ايها الليل الطويل اے وګدې شپې الا انجلي بصبح تخکارش په سبا سره تخکارش په سره مطلب دا چې تلاړ شاو صبر راشي سبا وراشي خو بیا ځان له تسلی ورکي عمل اصباح منک بامثلی چې اسار بم ستا بشندینو مطلب دا کنه چې کسار راغی جو صبح ما خپل غم ده ته تیار کیږي او کما غم کیږي الګ بری باندې پوښوي نو دلته محل الاستشهاد څه شه ده انجلی ده انجلی پوښوي بری باندې انجلی انجلا ينجلي انجلان باب انفعالنا انجلی نو دا دلته کې امر څنګه استعمال شوی دا او امر د کړه د شپې ته امر چا د کړه د شپې ته او شپه چې نه دا ذویل قول لګنه غیر ذویل قول نو غیر ذویل قول ته چې دا کوي چې شپې ته و چې شپې تر خارج په سهار سره نو سي تمنا ده کوي نو خدای دغه نه کوي طلب الفعل ته نه کوي الګه پوښتنه به معنی الا ايها الليل الطويل الانجلي بصبح وما الاصباح منك بامثلي اے الا خبردار اے وګدیش پی ايها الليل الطويل اے وګدیش پی الا انجلي اے راکارشا الانجلي انجلي الانجلي راکارشا بصبح په سبا سره وما الاصباح او نبوي دا سال من کستانه بامثلي ډېر زیات برابر استا په شان بین لگا ما منه خدا غدا نو درې معنی مونږ ویلې د امر مجازي معنی مونږ درې ویلې یو سره دعا او یو سره التماس او بلو تمنی نو په دعا کې څه چلی طلب الفعل بکی وي خصو على سبيل التضرع والخضوع او په التماس کې طلب الفعل خصو على سبيل التسويه على سبيل التسويه چې دوان سوي برابر وي او په تمنی هم امر وي یعنی څنګه امر وي خو بری کې یو کار تمناو ارزو کړل شوی سلورم نمبر ارشاد ارشاد ویلګي راهنمایي لپاره چې انسان راهنمایي په دې ضروري چې آینده معاملات د برابر شي آینده معاملات څه شي برابر وي الله پاک فرمایي یا ایها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ويته مؤمنانو تاسو چې کله معاملات قرض کوي ناغلی کوي نه فكتبوه تاسو لیکه دلته دا فكتبوه امر ده امر او ول یكتب بینکم پکار چې ولي کې تاسو مېنس کې د لیکون کې په انصاف سره دلته چې کوم دا امر دا سګيري نو دا الله پاک پرې باندې خپل بندگانو ته دا رهنمایي کړی دا چې دا رهنمایي اگر تاسو دا لیکل کوئ نه لیکل کوئ ځکه چې آینده بس تاسو د لپاره دا چې قرض معاملات راشي نو تاسو به بګي بیا معاملات به یو بل سره درست وي تبه چې لکه تمہاره 2 روپیا راکړل چې نه ما 2 درکړي نو دا مفضل النزاع وي یا دا چې دین چې نه پدې کې نیټه مقرر دا به ضروری دی ګوره پدې باندې زموږ معاملات وره خرابيږي ته دکان ته لاړ شي کنه او ته دکاندار دی ګوره دا دکانداران ډېر خیال ساتي چې دا تاسو کوی لکوي مال لکه چینی راکا غوډی راکا وړه راکا اته ورته پیسې مړه در پکم کړه زه تختم خونو نو دا به ناروا شو دا غسلم ناروا دي او دا قرضلم ناروا دي الله پاک فرمایي یا ایو الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى چې بدی دین کې باندې نیټه به مقرر کې با لکه ته ساتجانو سره عقلی یا چاله سور کې نو ته به دا خبره کوي چې دا پیسې به تماله بیا کړه راکې
یا سامان ته زمان اخلي پیسې به کړه راکې نه وتا دوی چیرې په یکم تاریخ باندې تنخواه اخلم بیا وتا له زتر کوم یا هغه ته دا وې چیرې په یکم تاریخ باندې بته مال دا پیسې راکې وس یکم تاریخ راغی د یکم نه ورځ مخکې ته پس لاړ شه ضروري ماته ته خبره کړې و چې تعالی ودا په یکم تاریخ باندې روپۍ در کومه او په یکم تاریخ د ماته روز پیسې چونکی نشته نه نو د ماته ول سورې شل و د ماته نور صبر وکا نو دا معامله په پاکي معامله به صحیح او کدا سي نه کنه نو چې 30 تاریخ راشي نو بدل الرحمن بازان غړي له مورګه ته مال روپې لري دماغ پیسې به مال اوس لګي ما بازان زین دا مقرر کړی چې ما غوډه پیسې قرض ورکړي دي او اوس کېږي چې په یکم تاریخ باندې تنخواه واخلي جو مال به روپې راکړي وایي به باندې دلته ته بزین کې بدای چیرې د غوتن قدر سره لري او د سره روپې ډیری دي د زماده ضرب روپې چې په د باندې کم دي نه دی ورته لکه ساجت اجت نشته نه دی براکې نو اله به په مخ وای مې کړي دا چې مال چته روپې راکړي چل نو دا موزیل النزاع پوښوي دا به ته چې روپې راکړي چې ما خو ته ما روپې راکړي نه در کوم کړه تختم خونو نو کله براکې نو دا خبر تاسو یاد وساتئ چې کله معامله د قرض وی کنه نو بدی کې بنیټه مقرر کول دا ضروری دي چې نیټه نه مقرر کې هغه به بری باندې فاسده د فاسده اگر تاسو چې سمې به مبيع مجهولې سمن به مجهولي نو بری باندې به فاسد کی کنه دغه شانتي نیټه چې په مجهولې نو دا بیا هم لکه دغه نه کیږي دا به یو خلک متعارف خبره لکه مطلب یو کس تنخوادار دیتا ته پته چې مال په دې تنخواه باندې په تنخواه وخت مال روپې راکې او متعارف ته کوم متعارف نو بیا ولګه نیټه مقرر کې چانه پیسې قرض اخلي هم به مقرر کې چانه پیسې چاله قرض ورکې هم به مقرر کې دی باندې ولګه دا بند نه کاری په دې باندې بزن دا اسلامي اصول دي زمونږ حضرت نعمت برکات مولا اغي بار دا وایي چې تاسو معاملات خپل پاک ساتئ بل معاملات پاک ساتي ځکه انسان چې لکه صحیح مسلمان کیږي کنه نو د عبادت باندې نه کیږي ځکه د عبادتونه د ټول ورځ روزه نشي ټول شپه د جنن د تلاوت کوي ذکر عبادت کوي خو د ذکر عبادت نه د دې منځ او دس نه د دې د هیڅ چاته فائدہ نه رسي د دې چې بل مسلمان ته فائدہ رسي د خپل معاملې باندې رسي وایي به معنی نو معاملات په پاک ساتو دغه شانتي سره دکان ته دي یا په رکشه کې دي په ګاډي کې دي بقاعده سړي سره تل ریټ وکي ضروري ته په زمانہ زره دي نه منګوري ته زما یا دې نه څه سیدو ته زما هسپتال ته زما ته په زمانہ 100 روپے واخلې نه ودا ته چې 200 روپے اخلم یو کته به خوشاله وي جوخه خدا باندې کې چیرې په زما آشنا له جسو مې ورغلې ځکه ته به چې آشنا لري کمی برانه وغلي او آشنا ډېری براله راکی نو دا یو بل ته فضل کې دا دغه راځي فطور راځي لکه بلې خبره باندې پوښوي ستاره ډېر واخلي ته بیا فضل کې پټ کنځي چیرې دا خوښناو ادمانه پیسې ډېر واغستې او کمی د کمی توله کمی ورکې کنه دا به پړ کې بیا کنځي چیرې دا کومه چې آشنا ډېر براږي اماله کمی راکړي نو دوانو تر ته معاملې سي ګډ وډ وي بلې خبره باندې پوښوي ها نو الله پاک دې انسان رهنمایي کوي چې ایو الذین آمنو اذا تداینتم بدین اے مؤمنانو کله چې تاسو معامله د قرض کوي الی اجل مسمن د نیټه مقرره پورې فکتبوه نو دا تاسو هغه سره څه کوي وليكتب بینکم بقاعده چې ودی کې پتا تاسو کې کاذبون یولیکون کې بلاد په انصاف سره دا سلور پورې دي نه سلور د دعا التماس تمنیو ارشاد دې معنی به ځکه کنه از سره د مثالونو نو سره تعریفونه چې دعا ست وي التماس ست وي تمنی ست وي ارشاد ست وي دا به تاسو نه کې هغه پوه شوي زیات کړه